الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرمة كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا وفي شهركم هذا او كما قال عليه الصلاة والسلام. د اخلاص او محبت بوټي منال کړل د اخلاص او محبت بوټي منال کړل مونږ کنه یو خو آباد به ګلستان وي فقدم قدم مبل کړل مشعلونه فقدم قدم مبل کړل مشعلونه چرته رستو مسافر برا روان وي ماشاءالله. قابل صد احترام اساتذه کرام او طلباء عظام، نن په پرفتن دور کې چې سحر ماښام په مدارسو باندې د اعتراضاتو یو انبار لګولې کېږي، په هغې کې یو مرکزي اعتراض دا هم دی چې دا مدارس د انسانیت دشمن او د دهشتګردۍ اډې دي، حالانکه مدرسې د احترام انسانیت، تحفظ انسانیت او بقای انسانیت درس ورکوي. کله چې د هندوستان په سیمه د ظلم او ستم او د جهالت تیارې خورې وي، هر انسان د بل انسان وینو ته تږی ناست و، په داسې وخت کې د هندوستان په سیمه د دارالعلوم دیوبند په نوم یو نور راوختو چې دا جهالت تیارې د فنا کېدو کوشش شروع کړو او د ظلم او ستم سیلې وهل انسانیت ته یې د مینې او محبت او احترام درس ورکو او د انسانیت په سپېره دشته یې د ولقد کرمنا بني آدم یوې وکړه او د انما المؤمنون اخوة کروندۍ پې وکړه، بیا یې پې د پاسه وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل باران په شیبو شیبو راوورو، نو په نتیجه کې رحماء بینهم وزر غونه شوه او امت د احترام انسانیت او عزت پیغام ورکړو او د احترام انسانیت یو ځلیده باب یې قایم کړو. د مدرسو ابتدا د دور نبوي صلی الله علیه وسلم د یو پاک ماحول نه کېږي چې اول صحابه چې اول طالبان یې د اصحاب صفه په نوم یادېږي او استاد یې د دوانو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یادېږي چې د ایرو د منځ نه یې لالونه او جواهر راوښکل چې د مرګ په وخت کې هم داسې جان نثاري او قرباني والا طلبا راووتل چې د مرګ په وخت کې هم جان نثاري او قرباني لمن نه پرېږدي، ځان د مرګ غېږې ته تږې اچوي خو د بل نه مخکې اوبه څښل برداشت نه کړل. دلته د مدرسې در او دیوار دا ګواهي کوي چې په مدرسه کې انسانیت قدردان او وفاشناس خلک تیاریږي، د ملک او قوم محافظین تیاریږي. نو ځکه خو د مدرسو نه د شیخ الهند په شان استقامت غرونه روزي، د شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدني رحمت الله علیه په شان خادمان یې تیار کړل. دا صرف مدرسه ده چې د نفسا نفسي په دې دور کې، دا صرف د مدرسې تعلیم دی چې د دې نفسا نفسي په دور کې د وفادارۍ درس ورکوي او دا اعلان کوي چې خیر الناس من ينفع الناس. د دې مدرسو نه ما ته د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم د سیرت اتباع ملاویږي. چا چې د خپل تره قاتل معاف کو، چا چې د خپل تره قاتل معاف کو، چا چې فتح مکه په موقع باندې حضرت سعد رضی الله عنه ته وفرمایي چې ای سعد لاړ شه او د مکې خلکو ته اعلان وکړه چې نن محمد صلی الله علیه وسلم ستاسو د زړه دنیا ورانولو له نه دی راغلی، چې نن محمد صلی الله علیه وسلم ستاسو د سر سورې ختمولو له نه دی راغلی، بلکې لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، نن په تاسو باندې هیڅ الزام نشته، تاسو آزاد یې. نو ځکه خو شاعر وایي خلقو ته ظاهره کې نفرت ښودلی کېږي، خلقو ته ظاهره کې نفرت ښودلی کېږي، خو دلته مونږ ته درس د انسانیت ښودلی کېږي. مونږ بلبلان د قال الله قال الرسول یو، مونږ
بلبلان د قال الله قال الرسول یو دغه تعلیمونه په الفت ښودلی کېږي. ماشاءالله جزاک الله.